السلام علیکم زما قدرمنو کتونکو یو ځل بیا غازان خان تاسو قربان نیوز ون سپیشل پولیو پروګرام کې تاسو ټولو ته هرکلی ویم. صحت حوالې سره دا زموږ کوششونه دي چې کم جاری او ساری دي. موږ سره زموږ ملمانه موجود دي، خو نه مخکې به زه تاسو سره دا ضرور ذکر وکم چې نیوز ون پولیو د پاره خپل خلکو ته، خپل د خاورې خلکو، پښتو پوهېدو والا خلکو ته دا سپیشل ټرانسمیشن شروع کړی چې موږ تاسو ته څومره پاسبل وي چې موږ تاسو ته انفارمیشن را رسولو کوشش کوو. ټولو ناول به موږ شروع کوو. خپل ملمنو تعارف به زه وکم. موږ سره ډاکټر سایما اور ډاکټر مقصود صاحب موجود دی چې موږ سره تھرو آؤٹ په ټرانسمیشن کې موجود وو. خو زه به ټولو ناول مقصود صاحب ته ځم ځکه چې زه هغه نه هغه سره به دا ډسکشن کوو چې په کووډ 19 یو فیر هم کریټ کړی دی او هغې سره هغه فیر چې دی د پولیو د پاره م یو ډېر مشکلات کریټ کوي. خو دا ځل به زه هغه نه سوال ډفرنټ کوم چې کوم زموږ د پولیو ورکرز دي او هغوی چې دی چې کله ځي لکه پولیو مهم چلولو کوشش کوي نو هغوی چې دی کووډ فیس کوي او هغوی په مزغو کې د کووډ چې دی وي نو دا فیر به څنګه هینډل کوي او دا د دې بس طریقې کار وي. اول خو زه د نیوز ون چینل ډیر زیات شکرګزار یم چې د مسلسل د کووډ کې موږ مصروف وساتلو او دومره عالیشان پینل کې زه شامل کړم چې د دې ډیر زیات سرویسز دي ماشاءالله. زه ویم چې د خپل سامعینو ته او ناظرینو ته اول خو د کووډ سچویشن وایو چې د کووډ اوس لیټیسټ څنګه سچویشن دی. نو زه خو اول به دا انفارمیشن شیر کوم چې تر نن ورځې پورې په دنیا کې تقریبا 13 لاک 40 هزار پورې خلک چې دي نو هغه د دې بیمارۍ نه مړه شوي دي او د 5.5 کروڑ نه زیات خلک چې دي د دې نه افیکټ شوي دي. او په پاکستان کې چې دي نو د دې حالات داسې دي ولې خلکو ته خوف دي. ځکه خوف دی چې دومره زیات خلک د دې په دې نږدې هسټري کې یو بیماری نه دومره زیات خلک مړه کېدل د دې زمونږ غوندې جنریشن ته یا موږ نه چې کوم ډېر کشران دي هغوی د دې پیله ځل وټنس کېږي نو واقعا چې هغوی ته د دې خوف دی چې 13 لاک 40 هزار خلک مړه کېږي او په دې 21ویں صدي کې او په دا نه ایډوانس دور کې د یو فلو نه یا فلو لایک ډیزیز نه او بیا زمونږ په ملک کې تقریبا 7,248 کیسز تر نن ورځې پورې او 3,66,000 پورې تقریبا اوسه پورې سفر شو. نو چې دومره زیات خلک د دې نه سفر شو دومره زیات ترې نه مړه شو نو دا واقعا چې یو خبره ده دا امپورټنټ خبره ده او د دې اثر هم زموږ باندې هم او په نیو جنریشن باندې هم ډیر زیات دی. بل چې کله دا نیو جنریشن چې دی کنه دی چې کله سوشل میډیا ټچ کوي فیسبوک ټچ کوي یا واتس اپ باندې زی یا ټي وي باندې زنو دای ته هر طرف نه د خوف نو فضا ښکاری نو دا ځکه دی پریشان هم دی له پکارم دی چې دی لک پریشان شي د ځان غم کوي او چې نه دی بالکل نه ریږي نو دی خو به د ځان غم نه کوي او دغه شان فکر بنه کوي اس او پیز بنه فالو کوي او سوشل ډیسټنسینګ بنه کوي کنه جی. نو لغوندې احتیاط خو پکار دی ولې چې دا خو یو ریل تھریټ دی لکه دین خو سترګې نشو پټولې. بالکل صحیح. نیو جنریشن خو ډاکټر صاحب زمان مطلب سوال هم دا چې لکه پیرامیډکس دي یا پولیو ورکرز به یا هاسپټل کې چې څومره کسان ډاکټر سپیشلی نو هغوی چې د سایکالوجیکلی دا څنګه هینډل کوي لګیا دي لکه هغوی میشن خو بیل دی خو کووډ هغې کې رکاوټ دی لکه داسې که ورته وګورئ. زه تاسو ته یو خبره وکړم د څومره چې ډاکټرز دي څومره چې پیرامیډکس دي نرسز دي هیلث ورکرز دي پولیو ورکرز دي ګورئ چې په دې دانه اصل خطره کې په دوی دومره خطرناک ماحول کې او دومره زیات انسیکیور ماحول کې چې هغوی کار کوي که نه نو د هغوی جذبې ته خو زه پهله سلام کوم. ټیک شو جی. بالکل. دویم چې دا کوم دا زمونږ پولیو ورکرز دي کنه جی د ټولو نه غټه خبره زه دا وایم چې دا انسنګ هیروز دي. انسنګ هیروز ځکه چې هغوی ته خطره مخامخ کاري په کمیونټي کې ګوره زمونږ د خلک تاسو په دې روډز باندې ګوري بازار کې ګوري چې د دې خو
د دې هر څه نه باوجود دی دا پروتوکول نه فالو کوي چې دی دا پروتوکول نه فالو کوي نو دا خطر مینی فولډ دا زیاته شي ګوره خبر ته پته یو دی به لاس نه وینځي دی به سوشل ډیسټنسینګ نه کوي دی به ماسک نه تړي سوشل ګیدرینګ او مخکې شانته چې ګوري ودونم دي مکه خلک جنازو تم دي جمعتون تم دي سوکي نه فالو کیږي بازار کې تاسو د صدر بازار کې ناستم نو دلته مخکې شان رشته په بازار لکه حکومت خو هر څه ویلي دي موږ وته اس او پی شیر کړی دي اخبارونه کې ډیلی راځي پروګرامونه کیږي خو انډرګراوند پریکټیکل خدا شی ټیک نه دی کنه اوس په داسې ماحول کې چې هیلث ورکر تعالی کار کوي او غستا کوسیله د رستا ماشومان ته د پولیو کتفی اچي نو دا خو ګوره ډیر غټ جهاد دی کنه دا خو دې معمولی خبره نه ده بالکل نو زه خو یم چې په کار دی چې د دې داسې ګران او دانه ډیفیکلټ او دانه پر خطر سرویسز چې د دې ځان ته پکې پوره خطر ده او دې دا کار کوي نو د دې لا اپریشیټ کیدل پکار دی د دې تسلوټ کول پکار دی او دې لا ریل ټرمز کې ګورنمنت لا موږ ټولو لا پکار دی چې موږ د دې اپریسیشن کو د دې مدد کو په دې کار کې او ټولو نه غټ مدد بزم چې دا وی چې دا کوم زموږ پولیو ورکر دي کنه جی نو زم چې دا پولیو ویکسینیشن 100% شي چې کم از کم دا کم بیماری چې دی دا کتر ګوره دا خو د خلکو ته ډیر غټ بینیفیټ بالکل چې دی ته دا ویکسین لکه اوس د تاسو د کووډ وګورئ اوس پورې ټول دنیا نه خته د خود دې ویکسین پیدا نکړ اوس دا پیدا کیږي کله دا راضي او کله دا بیا مونږ ته لګي نو چې دا به کله لګي آی د کې بشپږ میاشتې لګي د په کال لګي بالکل صحیح او ایکسپرټس دا وایي چې دا به اویلیبل زمونږ په ملک کې به دا 2000 کې ذخیر بالکل صحیح بالکل صحیح شو زه دا وایم چې په بل طرف ته چې ته وګوري د پولیو ویکسین او د لس خطرناکو بیمارو اگینست ویکسینیشن هغه موجود دی او فری اف کاسټ ته مفت دی او خاص کور او کوسي ته باز هر ځای کې د ماشومان ولا دا هیلث ورکر رسي او غیته رسي غیته ورکي غیته ویکسینیشن ډاکټر صاحب دې خبره ته برازو خو زه ډاکټر سایما ته زم او هغه ته ذکر کوم چې څنګه مقصود صاحب ذکر وکړو انسنګ هیروز چې کوم زموږ پولیو ورکرز دي خو نیوز ون پوره کوشش کوي چې هغه د پولیو ورکرز مونږ کنسیډر کوو چې هغه هیروز دي او زموږ پوره سپورټ به هغې سره وي چې چېرته هم د هغې ته زموږ ضرورت وي مونږ به هغې سره موجود یو مونږ د هغې ذکر بیا کوو نو زه به غواړم چې تاسو هم په دې باندې لغونتې رڼا واچوئ ټولو نه مخکې خو زه شکریه ادا کوم د نیوز ون چې ما ته چانس ورکړو چې زه خپل د خیالات اظهار وکړم تاسو چې څنګه ډاکټر مقصود سره خبره کوله د سټرس مینجمنٹ په حواله سره چې دا انسنګ هیروز چې ورته وي یا پولیو ورکرز مونږ وایو یا صحت محافظ مونږ ورته وایو دوی خلک دي دا د خپل جان پروا نه کوي دا ډاکټران شو د نرسان شو د پیرامیډیک شو زما خدا ریکوست چې دا سټرس مینجمنٹ باندې ګورنمنت ته پکار دی چې د دې ټریننګ وکړي سټرس مینجمنٹ د دې ته طریقې وکړي تش دا نه چې ګورنمنت سېکټر کې زموږ چې زموږ چې ټول نه غټ سېکټر دی هغه پرایویټ سېکټر دی بالکل او موږ سره زموږ خوش قسمتي دا دی چې موږ سره ډاکټر صاحب ناشته او دا پرایویټ سېکټر کنټرول کوي لګیا دی ماشاءالله ډیر ښه هینډل کوي لګیا دی او دا چې کوم یو د دې په دور کې چې کوم یو د پرایویټ سېکټر کې چینجز راغلي دي امندمنټس راغلي دي څه کنټرول میجر شوي دي دا د نه مخکې هیستوري کې چرته نه دی شوی نو زه دې له مبارکبادي ورکوم او دې ته دام سجست کوم دې موقع په مناسبت چې دې چې کوم یو پرایویټ سېکټر دی هغه کې هم ډاکټران نرسان او پیرامیډیکس دي دې ته پکار دی چې سټرس مینجمنٹ کلینیکل مینجمنٹ چې دا کووډ ټریننګ دا کووډ ټریټمنټ څنګه کیږي دې باندې زه دینه درخواست کوم چې دې باندې فل فلش دیتا ټریننګ ورکوم پکار دی او بیا چې کوم یو وای دا چې انسنګ هیروز چې کوم یو دي چې موږ ورته وایو دا انسنګ خو زه وایم چې نه دی ځکه چې موږ چې څونه د دې له عزت ورکو په دې دا چې کوم یو کار کوي لګیا دی فیلډ کې موږ څونه اپریشیټ کوو لګیا په هر یو سطح باندې دا ټیک دی چې کله چرته موږ ته څه ویکنسز ملاویږي چرته ظاهر خبره ده they are also human there are many other cultural things which are associated چې ورسره تړلې شوي دي نو هغه هم کنسیډر کول پکار دی بیا چې کوم یو دی زموږ پاورټي لاین دی غربت دی دای کسان چې کوم یو کورونه نه راځي ډیوټي ته راځي بجلی نه ګیس نه اوبه نه دی راځي خپل ډیوټي کوي نو زه خو وایم چې هیډس اف ټو دیم
زه ورته نورم انکریج کوم فرام مای اورګنایزیشن پبلک هیلث اسوسییشن طرف نم زه د ټریبیوټ پیش کوم او دین ایکسپیکټ کوم چې څنګه تاسو جذبه مخکې و هغه جذبه زه هم چې پکار دی چې کمینګ 2 to 3 years نورم زیات سیوا شي ځکه چې دا کالونه زموږ لپاره ډیر زیات اهمیت حامل دي او موږ دا کوشش کول غواړو چې 2000 زموږ خدا کوشش چې دې کال ختم شي او چې دې کال نه د کیسز ختم شوي د پولیو شو د کووډ شو نو کم از کم زه وایم چې دا 2021 کې چې کوم دی زموږ دا فوکس کمینګ ټو د پولیو چې دا کم از کم کې زموږ یو وړه شانتي دماغلو او دمه نه پس واپس راځو دمه نه پس یو ځل بیا تاسو ټول ته ورکلې وې ډاکټر مقصود صاحب تاسو چې تاسو نه دا سوال خاص طور باندې دی چې لکه د پولیو کم چې انفراستراکچر دی هغه موږ څومره ښه استعمال کو چې موږ کووډ 19 فیس کولو یا موږ د هغې استعمال وکړو یا نه ګورئ جی زما دا پرسنل اوپینین دی چې اول خو تاسو سوال باندې زه سم پویم نشم زه دوباره به تاسو کوم زما مطلب دا چې د پولیو پوره یو انفراستراکچر دی پولیو چې کوم زموږ ویکسینیشن کیږي نو هغه ای د لپاره یو پوره ټیمز دی ورکرز دی ای کار کوي لګیاي نو سپیسیفیکلی موږ هغه انفراستراکچر یوز کړی دی ټو کمبیکټ کووډ 19 سوال لا دی ګور اوس دا ستاسو سوال د ادر وی راوند دی ها دا څه چل چې موږ دا وایو چې دا کووډ چې دی کنه دا خو زمونږ د ټولې معاشري او د حکومت او د ټولو باندې دا فرض دی چې موږ د کووډ پینډیمیک دا ریسټریکشن د پاره کنټرولینګ د پاره کار وکړو او موږ د چې کم سټانډرډ اپریټیو پروسیجر دی یا کم لوازمات چې حکومت وخت یا هیلث ډپارټمنټ ٹھیک شو یا حکومت پاکستان لازم کړی دی هغه خو په موږ ټولو باندې بایندینګ دي چې موږ هغه اوس د پولیو سټاف چې کم دی کنه جی نو دغه کوم دا عمده سټریټیجی ده چې دا پولیو پته ولې نه ختمي دا ځکه نه ختميږي چې موږ دا خیال لري چې دا کم پولیو ورکر دی هیلث ډپارټمنټ ته دا د دې ریسپانسیبিলিټي ده او دوی به دا کار کوي او په نور کمیونټي باندې نه ده زما اوپینین دا دی چې د پولیو کنټرول او که د کووډ کنټرول په دې دواړو کې د حکومت سره د عوامو او زمونږ او تاسو او د ټولو خو ګور میډیا لکه تاسو د نیوز ون دی کنه جی دا ډیر زبردست سرویس زه وایم چې دغه شانته دي نور چینلز هم ایکسپرټس راولي او هغه دي هغه خبره ډیسکس کی کوم چې زمونږ د معاشره او د پاره ریفارمیشن د پاره معاشره د پاره ضروری دي د کووډ د پاره ضروری دي د پولیو کنټرول د پاره نو زه د دې تاسو د چینل پترو دا ویل غواړم چې جی معاشره حکومت عوام هیلث ورکرز ټول د دې ټولو رول هم په پولیو کنټرول کې دی او د دې ټولو رول هم په کووډ کنټرول اوس لکه یو بل زه د میډم چې دا میډم صاحب عابد دی د پبلک هیلث اسوسییشن پریزیډنټ زه تاسو ته چې 70 سال کې دا پیل ځل دوی یو داسې زبردست سټپ کړی دی چې تاسو د دې پروګرام شروع کېدو نه مخکې ګوره د دوی سره مونږ یو دغه ساين کو چې دی به اوس دوی مخکې تقریبا په سوونو ډاکټران چې پرایویټ سېکټر کې دي او د هاسپټلز مالکان دي هیلث ورکرز په پرایویټ سېکټر کې ګورنمنت سېکټر نه ادم هغه لدی د انفیکشن کنټرول او د کووډ پینډیمیک کنټرول ټریننګز ورکړي او اوس بیا دوباره دوی سره مونږ دغه کو او لکه لیژن برابر کو او هغه به اوس دی تقریبا مور دین 2000 خلکو ته پرایویټ سېکټر یادوم په گورنمنت کې یا هیلث ډپارټمنټ کو ټریننګ یو ریګولر اکټیویټی ده بٹ ان د پرایویټ سېکټر دس از ناٹ ا ریګولر اکټیویټی this credit goes to Public Health Association Khyber چې دا credit زی چې for the first time دا important section لکه private sector کې خو جی په زورګونو خلک دي کنه جی په زورګونو ولې چې
75% چې کوم سروس پروویژن دی کنه چې دا پرایویټ سېکټر ورکوي 25% چې دی چې دا پبلک سېکټر یا ګورنمنت ورکوي. نو زه دا وایم چې د پرایویټ سېکټر چې کوم اونرز دي یا هیلث کیر پرووایډرز دي هغوی ته د ټریننګز د تربیت د آموزش د دې معلومات ورکول د دې آگاهی ورکول دا ډیره زیاته ضروری ده او دې باندې پهل چا فوکس کو صرف پبلک هیلث اسوسییشن. نو زه خو د تاسو فورم نه یو خو میډم ته د دې د سروسز هم اپریشیټ کوم او زه د دې فورم نه زه نورو داسې ارګنایزیشنز ته دا ریکویسټ کوم چې چیرې هغوی راتلی شي مخکې راتلی شي او د خپل قوم او د دې معاشرې مدد کوي. نو هغوی د په پرایویټ سېکټر کې دا انټرونشنز وکړي او هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا انشاءالله باغی سره دا به هراول دستویجي او دی به زمونږ به کوشش دا وي چې مونږ د ټول معاشره کې چې څومره په سوونو زرګونو چې کوم پرایویټ هیلث کیر پرووایډرز دي هغوی ته د کووډ پینډیمیک او د پولیو کنټرول کنه جي دې کې مونږ د هغوی ټریننګ وکړو تربیت وکړو او همدغه دغه طریقه ده چې دا پینډیمیک به هم کنټرول کیږي او پولیو به هم کنټرول کیږي. بالکل صحیح ډاکټر سایمن دا देखिए زلګ یو جی پلیز देखिए زلګ یو پوینټ اډ کول غواړم देखिए چې سر څنګه ویل thank you so much sir for recognizing our services and it was because of your leadership that we were allowed چې موږ چې کوم د پرایویټ سېکټر کې خپل کار وکړو او د کې زموږ یو ډیر امپورټنت پارټنرشپ کوم دی هغه یونیسف دی. یونیسف په سپورټ نه بغیر چې کوم دی دا ممکن نه و. نو I would really want to appreciate UNICEF او بیا چې کوم تاسو خبرو کو د پولیو سیټ اپ په حواله سره تاسو دا ویل چې د پولیو ولا چې کوم یو سیټ اپ دی د غي ورکرز چې کوم دی هغه فیلډ کې چې کوم دی صحت محافظ چې کوم دی هغه موږ کووډ کې صحیح استعمال کړی دی نه دي ایکچولی دې کې خبره دا شو چې څنګه د کووډ مارچ نه شروع شو نو هغه نه پس کوم یو دی چې دا یو نوې ډیزیزو نو چونکه دا یو نوې ډیزیز نه غي په باره ریسرچ کوم یو هغه لا پاتې او چې دا بس څنګه سپریډ کیږي او څنګه شروع کې دا ډیسکټ شوی چې دا پولیو ورکس چې کوم دا به مونږ نه ځکه چې دا غي قانون کم خطر ده ٹھیک شو کنه نو شروع کې چې کوم د غي سرویسز نو یوټیلایز نشو پر بیا اټ د اند چې کوم یو دی بیا د غي سرویسز مونږ یوټیلایز کول شروع شو هغه چې کوم یو دی فیلډ کې ډیر زیات قدر خدمات انجام کړی دي خلکو ته گایډنس ورکول خلکو ته ګورنمنت ته اطلاع ورکول څوک داسې کووډ مریض او ګورنمنت سره لیزون کول په دا ټول کارونه چې کوم یو دغه د پولیو ورکرز بیا روستو دغه کار کړی دی او بیا چې کوم د پولیو کمپینز هم شروع شو نو زه وایم چې دا دغه ډیر غټ قرباني و چې with full SOPs with every training دی چې کوم دی اګری شو چې موږ به په ترازو او چې مانو ویکسینیشن کوو. رائټ ډاکټر سایمن زما تاسو نه تاسو عمداو چې لکه سمرم ډي ایچ کیوز دی او چرتم چې زمون میډیکل ټیمز رسی پولیو ورکرز رسی سپیسیفیکلی نو یو طرف ته ویکسینیشن دی د پولیو هغه صرف د پولیو نه بلکې ای سره نورم دولس مختلف اقسام وایرسز د پاره لګي او یو طرف ته هغه دولس ته پاره مسله د کووډ د ځکه چې کووډ ویکسینیشن نشته او د هغه فیر هر چا کې شته دی څوک چې اپروچ کوي لګیا دي او یا چې څوک اپروچ کوي لګیا دي دوانو ته نو هغه کې به تاسو خلکو ته لکه چې څوک خپل ماشوم چرته بوزیم نو هغه ته فیر خدام وی کنه چې کووډ ورته ونه لګي نو هغه د خبره د وجه پاتې شي چې هغه دولس نورو بیماریانو ویکسینیشن وکي دې باره کې به تاسو ایته سم میسج ورکول غواړئ دا چې تاسو کوېسچن ډیر زیات امپورټنٹ کوېسچن دی لاست ټایم هم داسې شوی چې ویکسینیشن سنټرز چې کوم یو ډیر داسې ویکسینیشن سایټس چې هغه کولو نه وي خو داسې ډیر زیات خو ډي ایچ کیوز کې چې کوم یو هغه ویکسینیشن سنټرز کولو وي خو انفورچونیټلی خلک به نه راتلي نو دې کې یو امپورټنٹ پوینټ چې کوم یو موږ نن هم پبلک هیلث اسوسییشن کې ډسکس کوو هغه دا پوینټ دی چې موږ ګورنمنت نه دا درخواست کوو چې تاسو کووډ لپاره سیپریټ هاسپټل د نشتراباد کې یو هاسپټل جوړ کړی دی او زه وایم چې پکار دی چې اوس پیشنټس چې کوم دی موږ الټا ډایورټ کو د کووډ پیشنټ ځکه چې دا غټ هسپتالونه به موږ سپیر کو دغه به ریګولر پیشنټس راځي او کووډ والا فیر به پکې ٹھیک شو
نو دا چې کوم یو د ډي ایچ ټي د دې کې ای پی آی سنټرز ز ګورنمنت نه خاص درخواست کوم چې پلیز دا اوپن پاتې کې ایزی ایکسس بالکل هغه کووډ سایت نه بدل سایت باندې چې کوم یو د انټری وکي چې خلک راشي بالکل سیپریټ ځای ته راځي with full SOPs ماشومان ته ویکسینیټ کی او د ځل زما خل دی گورنمنٹ پہلے نا mentally prepared there and public health association and healthcare commission will ensure چې EPI services چې کوم دی هغه نه بنديږي او زموږ ټول مندو خندونه دا ټولونه درخواست چې تاسو خپل ماشومان راولې پلیز دا چې کوم یو ډیزیز دی دا ډیر امپورټنت ډیزیز دی او د دې یو ټایم هغه ټایم چې د پکار دی چې ډیر نشي هغه ټایم باندې ماشومان ته پکار دي چې ویکسینیشن وشي که هغه د میزلز که هغه د بي سي جي که هغه ډي پي ټي که هغه روټا وایرس پلیز خپل ماشومان چې کوم دي دا 10 بیماریاں بچ کی خپل ماشومان سنټر ته راولي وذ فل اس یو وړه شانتي دماغ لو اور دمه نه پس واپس راځو دمه نه پس یو ځل بیا تاسو ټول ته ورکلې وم ډاکټر مقصود صاحب یو بلم امپورټنٹ خبره چې کومه مزه تاسو سره ډیسکس کول غواړم چې لکه زموږ چې کوم پولیو ورکرز دي هغه یو کانسټنټ کمپین وچلای او بیا چې زیرو کیسز ریپورت نشي پاکستان کې یو یا دوا یا اخوا د خوانه چرته نه کیس راوځي نو هغه ټولو معنی یو سایکولوژیکل پریشر هم راځي چې چا هغه پوره کمپین رن کړي چې لکه اوسم چې د زیرو کیسز نه دي نو لکه داسې تانکلیس غونته ډیوټي ښکاری د پولیو ورکر او د هغه اپریسیشن په دې خبره نه کیږي چې هغه ملینز ماشومان لکاو ماشومان چې د هغه ویکسینیټ کو هغه محفوظ کړل د هغه اپریسیشن نه کیږي خو هغه یو دوه ذکر ضرور کیږي د باره کې بتا سوای زما دي دا اپینین دی چې پولیو ورکر خپل کار کوي څوک خپل کار نه کوي معاشره خپل کار نه کوي معاشره کې اوس هم ډیر داسې ریفیوزل موږ سره رپورټ کیږي چې هغوی جانته بوجھته معلومات ہوتے خپل کوتاهی کوي او خپل ماشومان نه راولي سنټر خو حکومت خو ولا ګوره فیکس سنټر هم جوړی کړی دي او موبایل سنټر هم دي په هر ځای کې په بس اډه کې سنټر دی په هر ځای کې سنټر دی په بارډر باندې سنټر دی نو اوس ریسپانسیبিলিټي به حیثیت یو ذمہ دار شهري خدا په موږ باندې شته کنه چې موږ خلک په خپل د ګوره اوس تاسو ګورئ چې دا کووډ پینډیمک د دې ویکسین سره ګران لا راغلی نه دي ټول دنیا ورپسې ده نو زه دا وایم چې دا کم ویکسین مفت د لسو بیمارو اویلیبل دي نو چې ګوره دا خو زمونږ لکه دینی دنیاوی یو شی ذمہ دار شهري یو قومي فریضه ده زمونږ ډیوټي ده په ټولو لکه د ټولو معاشره نو په کار دی چې موږ خپل دغه ذمہواری خو پوره خو کنه او چې کم زمونږ آل اولاد ته او ماشومان ته نسل ته او خلکو ته چې کم سيزونه مفت د حکومت طرف نه ګور حکومت خو په دې ډیر غټ پیسې لګي ٹھیک شو انټرنیشنل ادارې په دې ډیر زیات پیسې لګي د کې ډیر غټ ایفورت دی اوس کم ځکه پاتې خلک راشي هغه ځکه پاتې راشي چې کم ځکه مونږه دلا ویلی ورنکو او مونږ خپل ریسپانسیبিলিټي فیل نکو نو زه وایم چې زمونږ معاشره ته دا ذمہ داری په خپل ادا کول پکار دي د کې څومره چې سیاسي پارټیان دي څومره چې سیاسي ګوندونه دي څومره چې مذهبي ګوندونه دي څومره چې علاقائی ګوند دي ټولو ته جی دا پکار دي چې دا پهلا خپل فریضه چې کومه دا د دې ټولو فریضه ده او دا د دې ټولو ته ریلایز کی او خصوصا هغه ځایونو کې چې کم ځای کې د مونږ ته ریفیوزل راځي ډیر زلو کې مونږ ته معلوم دي هغه پټ شي هغه ناراضي هغه دې کې دلچسپي و نخلي پولیو مهم ختم شي ای خپل ماشوم دې کترولا یا که د هغه دروازې ته پولیو ورکر ورشي هغه دې پټ یعنی چې نو زه دا وایم چې دا ریسپانسیبিলিټي زموږ د معاشره هم ده چې هغه دې په هر صورت باندې دا ذمہواری پوره کی او دا کوتا ولی ګوره کدا کتری و نشوي نو چاته به نقصان رسي بالکل یو باغ کس تاغه ماشوم تاغه فیملی ته رسي داغه یو ماشوم با
مستقل طور په پرکټ شي هغه به معذور شي داغه ته به فالج راشي داغه به بیا یې علاج هم نکېږي صحیح ٹھیک شو نو چې ټول او بل بد دې ماشوم نه بان نور ماشومانو ته دا بیماری لګي بالکل صحیح ٹھیک شو نو ولې دا خو اوروفیکل روټ ته کنه جی نو دا خو به هغه علاقه کې چې څومره دي نه نور ته بم دا لګي دا وایرس به ترانسمیشن به ګوره جاری وي دا بالکل ډیر انټرېسټینګ پوینټ تاسو اوچت کو زه به غواړم چې ډاکټر صاحب هم په دې باندې خبرو کی چې لکه یو ویکسین دی اویلیبل نه دی یو وایرس ته چې کم نه مونږ ځان بچ کولو کوشش هم کوو ایس او پیز هم فالو کوو او ویکسین نشته دی او دویم طرف ته د 12 بیماریانو یو ویکسین موجود دی او هغه فری ملاویږي هر چاته او هغه چې دی هغه نه لګي دی نو دا هم یو زموږ معاشره لپاره لکه یو سوال دی چې مونږ خپل ماشومان فیوچر نشو محفوظ کولی تاسو ته دا وایم چې ما سره دا یاره ده که سبا د کووډ والا ویکسین رالو کنه نو دا بم داسې څه خلک به لګي او څه به نه لګي او دا پاندیمیک بم داسې رواني دا بچره نه سټاپ کیږي ګورئ جی مونږ بل حل نشته واحد یو حل دا دی چې مونږ به حیثیت یو قوم به حیثیت یو ذمہ دار قوم مونږ د خپل فریضه مکمل طور ادا کو او مونږ د دې لاسو بیمارو اگینست خپل ماشومان ته د پولیو کتره دا واچو او مونږ بالکل د کې کوتاهی ونکو او چې مونږ دغه چې الریډي زمونږ دروازې ته راځي زمونږ کور ته راځي زمونږ جمعات ته راځي زمونږ هر ځای بازار ته راځي بس اډې ته راځي یو ځای خو بس هر ځای ته د پولیو ورکر رسی او دا خپل د فریضه زه خو هم چې دا فرښتې دي دا پولیو ورکرز نه دي چې دا هیلث ورکر دا ډاکټر دا ټول فرښتې دي جی چې دای ګوره د صحت لپاره د خپل ځان په خطر کې چې دی یلته دی فرنٹ لاین سولجرز دي او جی نو اوس دغه شان که دا پن دغه والا کووډ پاندیمیک دا ویکسین راو کنه جی نو دا بم داسې به دی ځان ته نه لګي یو څو خلک به لګي نور بچته بلو کوي او خلک به ذمہواری نه پوره کوي او دا به داسې دا شی براو زه وایم چې لکه دې د کې ډیره دلچسپي اخیستل پکار دي او دا کم ځای کې چې ریفیوزلز دي الته کې فوکس کول پکار دي الته کې فوکل ګروپ ډسکشنز پکار دي الته هغه معاشره کې ته یو کس مونږ هغه سره دا بحث پکار دي دا معلومات ورکول پکار دي چې په کم ځای کې دا مسلې راځي ډاکټر صاحب دا ډیرو ځایونو کې بالکل صحیح ډاکټر صاحب دا خبره چې کوم مقصود سے بوکا دا یو خو پدې خبره مانم تاسو رانا واچو دویم دا چې زمونږ په لکه زمونږ خپل مور او پلار ته لکه دام ویلو شي چې تاسو خپل بچی ته نور سن شي دام یو ډیر ګریټیسټ اف ګفت دی چې تاسو هغه ویکسینیټ کړئ او هغه فیوچر محفوظ کړئ صحت حواله سره بالکل زه کوم چې دا واقعي یو داسې جنمن ګفت دی چې یو مور پلار خپل ماشوم ته ورکول شي او دا دین علاوه تاسو ما دا سوچ کوله چې دې کې یو امپورټنٹ شی چې موږ هغه مس کوو کنه هغه دا دی چې یو ماشوم چې پیدا شي دا غیټونو نه غټ حقدار دی چې هغه ته برېسټ فیډینګ وشي چې مور خپل په ماشوم لور کې دا ټولو نه زیات بیسټ ګفت دی چې کوم یو مور خپل ماشوم لور ماشوم لور ٹھیک شو دا غینه پس چې ډیر امپورټنٹ چې دی هغه دا ویکسینیشن دا چې د 10 بیماریانو نه به هغه ماشومان خپل بچ کی ای نه پس چې کوم دی هغه وینینګ دی چې کوم خوراک هغه ماشوم لور کوي ټیک شو او بیا چې د هغه ماشوم چې کوم دی لوی شي هغه لپاره د خوراک صفا او بو صحیح په خدل خوراک ولا ورکول دا ټول شیزونه داسې دي چې د یو ماشومانو کې ایمیونټي بوست کوي ټیک شو نو دا ټول شیزونه تاسو خبره زه انډوس کوم چې بالکل ویکسینیشن هغه کې یو داسې بیسټ ګفت دی چې کوم یو پکار دی چې هر یو مور پلار ټیک ډاکټر صاحب تاسو کټ اف کوم موږ سره چې د اخر نه یو منټ ته زه غواړم چې تاسو د ټول پاکستان خلکو مور او پلار ته یو میسج ورکې اخر نه منټ ته نو 30 سیکنډ تاسو بیا 30 سیکنډ چې مقصود سے بخبرو کی نو تاسو لاست میسج بس ورکوي to all the people of Pakistan مور او پلار ته خاص بالکل زه کوم ټول مندو خويندو خپل چې ټول مور پلار دي د پاکستان زه ورته وایم چې پلیز خپل د چونکه زموږ دا پروګرام چې کوم دی خاص ویکسینیشن لپاره دی زما به دا خاص دی خپل د ټولو پیرنټس نه چې خپل ماشومان چې کوم دی دا کووډ چې کوم یو کمینګ 2 to 3 months دا ډیر زیات موږ لپاره امپورټنٹ دی دا ډیر زیات کریټیکل دی د کې وخت کې د شي چې کووډ کیسز پیکس
زیات شي کې به کېدای شي چې هسپتال بند شي کې خو د ویکسینیشن سنټرز به زمونږ کوشش چې کوله وي او د دې به دا کوشش چې هغه بالکل سپریټ یو یونټي خو دې حالاتو کې هم زه پیرنټس ته درخواست کوم چې تاسو خپل ماشومان راولې ویکسینیټ کې او که په دې حالت کې هم که پولیو ټیمز تاسو ته راځي پلیز مه ریفیوز کوئ ځکه چې دا خو یو صدقه جاریه ده تاسو خپل ماشومان بچ کوئ. ډاکټر مقصود صاحب لاست میسج. زه به دوه کمنټ وکم چې شارټ یو خو هغه ځایونو باندې په کار د چې فوکس وشي کم ځای نه چې ریفیوزل راځي. دویم زویم چې حکومت کوم صحت سہولت کارت یو ډیر زبردست پیکیج د عربونو روپو پیکیج د خلکو ته رفاه لپاره شروع کړی. زه به دا وایم چې دا د نتی کې پولیو ویکسینیشن سره او دا څومره چې ویکسینیشن ورکوي لس بیمارو هغه خاندان ته د فری کارت ورکوي صحت سہولت کارت چې څوک چا سره د خپل فیملی د ماشومانو د ویکسینیشن کارتز موجودي او هغه ریفیوزل نه کوي. نو زما په خیال به دا ټول एकदम به تیار شي او دی به دا ویکسینیشن بل حال ماته نه ښکاري. یو لاست میسج هم تاسو چې زه غواړم چې پولیو ورکرز تم ورکړئ ډاکټر مقصود صاحب. جی پولیو ورکرز چې دا زموږ هیروز دي او زه به دې ته سلوټ کوم او زه وایم چې تاسو پولیو ورکرز تاسو ستړي مشئ او تاسو دا جهاد دی د جهالت خلاف دا جهاد دی د بیمارو خلاف او تاسو دا جهاد جاری ساتئ ان شاء الله ټول کوم تاسو سره راځي او موږ تاسو ملاتړ یو او موږ تاسو سره یو. ثانک یو ویری مچ ډاکټر صاحب ډیره مهرباني. زموږ مقصد دا دی چې پولیو سره څومره خلک هم ریلیټډ وي هغه ټول موږ اپریشیټ کو خاص طور باندې زموږ پولیو ورکرز چې کوم فرنٹ لاین سولجرز دي په دې ټول میشن کې چې کوم پولیو خلاف کو لګیا یو د هغه اپریسیشن هم ډیر ضروری دی هغه سپورټ هم ډیر ضروری دی هغه سره خپل ماشومان ویکسینیشن تاسو مکمل طور باندې د دې پوره کوشش کوئ چې د ای ویکسینیشن پراپر په ټایم باندې وشي او دا زموږ چې کم مقصد دی تاسو ته دا خبره بیا را رسول هغه صرف دا دی چې موږ خپل د راتلونکي ماشومانو صحتونه محفوظ کو. ستاسو ټولو ډیره مهرباني. با سلام.